خپل انټرویو مختصر کو اخر کې نوجوان نسل ته څه نصیحت کول غواړي؟ زه خپل نوجوان نسل طلباو ته خصوصا د مدارسو هغو ټولو ته پیغام پرېږدم چې څومره زموږ طلبا دي علماء دیوبند له به نه کلکه ونیسئ. نه خو علماء دیوبند ته زموږ یا په دې زمانه کې د چا هر څوک چې وي نه ورته د دې خلکو علم هغوی علم ته رسیږي، نه زموږ د زمانې د خلکو علماو د اهل علم و تقوا د هغوی تقوا ته رسیږي. نو چې نه زموږ علم رسیږي هغوی ته نه تقوا رسیږي، بیا موږ په هغوی ولې اعتماد ونه کړو؟ هغوی ته الله علم هم ورکړی او تقوا هم ورکړې وه. د هغوی لمنه کلکه ونیسئ، دغه کې نجات دی، دغه کې خیر دی، دې نه مه کږېږئ. دویم نمبر کې یو مدرسې انتخاب تاسو چې ځان ته کوئ، زه طالبانو ورونو ته وایم تاسو یې په دې وکړئ چې دا دیوبندي مدرسه ده. نو چې دیوبندي مدرسې انتخاب وکړو، په دې دیوبندي مدرسه کې یو استاد وي هغه د دیوبندیت د فکر نه اخوا دېخوا ځي، د عقایدو نظریاتو نه، د تحقیقاتو نه اخوا ځي، د اجماعي تحقیقاتو نه په قضیې باندې هغه استاد او مدرسه پرېږدئ ځای دي. دریم نمبر خصوصا په دې وخت کې طلباو ته وایم د شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله امام اهل سنت، د امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر وکاړو نور الله مرقده، د وکیل صحابه قائد قاضي مظهر حسین صاحب رحمه الله، د علامه ډاکټر خالد محمود صاحب رحمه الله، د مولانا نور محمد تنجي صاحب رحمه الله، د دې 15 اکابرو کتابونه ځان ته لازمي مکمل سیټونه پیدا کړئ. طالبي وخت کې کم ټایم چې فیسبوک ته ورکوي یا لوبې ته ورکوي یا چټیانو کې هغې مطالعه ضرور وکړئ، لازمي وکړئ. دا دغې نه باقاعد زده کړئ، په دې سره به مناظرین جوړ شي، په دې سره به د خلکو جواب کولی شي، په دې سره به د خپل عقایدو نظریاتو او اعمالو سره اشنا شي. الله رب ذوالجلال دې موږ ټول په دیوبندیت باندې کلک وساتي. جزاکم الله خیر. ډېره مننه، تاسو د بیمارۍ باوجود موږ ته وخت راکړو. السلام.